ډېره دې تنګی ووایه ګل ووایه څومره تنګی ډېره مخ دې خوږېږي ووایه ووایه څومره تکلیف یې تا ته ووایه ډېرې راته سترګې رانلړې نو څه ژوند به تېرې خو زه نو سترګې رانلړې او اوس هم هغه زخم کي او ګرېږي سوځي زخم دوايانې خورم هسې له ښه شي دوايانې خورم نو سم وي چې بیا دوايانې ختمې شي بیا شروع شي زما ارمان زړه مې غواړي چې بس دا ټول وروڼه او خویندې مې ولیدلې دا ټول دنیا مې ولیدل ماشومان ډېر زیات خواږې چې ودونه شي کوېدنې شي اخترې شي او ټول خوشحاله ژوند تېروي او دوی په ژړا کې ژوند تېروي کاکا بیا څه کوې د دې یوې چېړو مور سره چې جامې اختر له جامې مونږ ته اوبه شي سبا به والو بله ورځ به والو جامې خو معمولي خبره د دې دپاره زه تاسو ته جولای مینت او زاري کوم چې بچي ډېر خواږي خفګان کې کاکا تا سره پوره شامل یو ستا خفګان دا زموږ خفګان دی زه ښه شم ځان له لوبې وکړه ووایه او بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی قدرمنو بلال وفا غریب فریاد پروګرام کې ټولو ملګرو ته هرکلی وی قدرمنو همیش دپاره تاسو زما په چینل باندې د غریبانانو پروګرامونه ګورئ او هغه غریبانان چې هغه ډېر زیات بېوسه وي ډېر زیات بې اثري وي هغوی سره په ژوند کې هیڅ قسم څه خوشحالي نه هیڅ قسم څه سکون نه داسې بیماران چې هغوی سره د علاج پیسې نه او د غریبۍ د لاسه رنځېږي او ورځ د ورځه د هغوی هغه تکلیفونه دردونه سیوا کېږي زموږ کوشش دی چې دغې دروازو له موږ لاړ شو زموږ کوشش دی چې دغې ځایونو ته موږ لاړ شو د هغې والدینو هغه د زړونو حال تاسو سره وړاندې کو د هغې معذورانو د هغې ماشومانو بچو د هغې میندو خویندو کوم چې په درد کې په تکلیف کې ژوند تېروي زموږ کوشش دی چې د دې د درد د دې د احساس د دې د سخت ژوند د تاسو ته وړاندې کو قدرمنو په سکرین باندې تاسو ته چې کومې دوه ماشومانې ښکاري مخ سکن مسله او دا هم کینسر چې په دې کینسر د وجې نه د دې یوې ماشومې نه سترګې هم لاړې چې کینسر و سترګې ترې لرې کړې او د دې هغه ژوند هم ډېر دردونو کې پاتې شو ورسره د خوا کې بله خور ماشومه 18 کاله عمر لري دی هم تاسو ته ښکاري باقاعده چې د دې دا ژوند ډېر سخت ژوند دی ټول وجود هم دغه شانته دانې دانې دی ټول وجود هم دغه شانته خراب دی د دې دا مخ هم تاسو کتی شي چې څومره دانی دی په دې باندې کینسر دی په دې د دې سرمن باندې باقاعده کینسر دی سره خبرې اترې کومه ګوډی ته څنګه یې طبیعت ته ښه دی د څومره وخت نه بیماره ګوډی ما بس ملا وخوشه وړه لویه شوې که نه اوس چېرته نوې بیماري ده نه وړه ومله وړه وې دا بیماري څنګه تا ته راله بس دا یو ټاکې بس راتو بیا اخره کې ډېر شو نو د دې علاج تا نه کو چې یاره د دې علاج ماله پلار وکړي او زه ښه شمه بلا شی وکړو دمونه وګرځولو د اسماعیل خان ته یې بوتلې ومه بلا شی وګرځولو ونه ښه کېږي ډاکټر له بوځي ډاکټر څه وایي چې دا به ښه شي که نه پیسې غواړي علاج دا لا کچرې وي د هغوی ښه به شي سترګې خو ستا خو هم دا سترګې ډېرې زیاتې چې دی نو دغه شوې اوبه ترې راځي او سترګې تکې سرې سترګې دي دا هم دی مخ سره ټول ژوند خو ډېر زیات سخت تېرېږي ډېر په تکلیف کې تېرېږي تا ته خو هم ډېر تکلیف وي ډېر څومره تکلیف وي د تا بس کله وینه وکړي کله راغ سوځي تنګه یم ډېره دې تنګه ووایه ګل ووایه څومره تنګه یم ډېره مخ دې خوږېږي
څومره تکلیف تا ته ووایه ډېرې دادا قدرمنو د دې هغه جړه د دې جړه نه به تاسو ته د دې د تکلیف او درد معلومیږي موږ سره هغه الفاظ نور نه چې هغه موږ استعمال کړو د داسې ماشومانو دپاره د داسې بېوسو دپاره چې دا څومره په سخته کې څومره په تکلیف کې ژوند تېروي نور د ژوند خوشحالۍ هم د هغې نه هم ته محرومه خلک ګرځي جینکۍ ماشومانې ګرځي لوبې کوي او ته چې د دغسې په دردونو تکلیفونو کې ژوند تېروي نو چې دا واړه وویني او دوی ته ګورې نو بیا څه تېرېږي په تا زړه مې خفه کېږي ډېر خفه کېږي غواړې چې ستا علاج وشي ښکلی ژوند دې جوړ شي ډېرې دعاګانې به کوې الله دې خوشحاله کړه الله دې کامیاب کړه په دې ټایم کې چې ته نو ډېر پښتانه نران پښتانه تا ویني څه ورته ویل غواړي ووایه ورته په زړه دې څه ارماني ووایه ورته زه چې بس ما له علاج وکړي زه ښه شم ښکلې ګرځې عبادت کې او دې ته دعا کې نور څه ارمان دي ووایه زه چې زه ښه شم ټول ته به دعاګانې کوم دا بله ماشومه ده هینا نوم یې دی د دې ماشومې نوم خو رانه هېر شو خو به هر حال د هینا ګوډی ته څنګه ښه بس طبیعت دې ښه دی ژوند څنګه دی ګوډی په خپله راته ووایه ما سره خو داسې الفاظ نشته چې ستاسو دپاره زه استعمال کړم ژوند مو څنګه تېرېږي بس ژوند مو څنګه تېرېږي سترګې رانلړې نو څه ژوند به تېرېږي خو زه نو سترګې رانلړې او اوس هم هغه زخم کي او ګرېږي سوځي زخم دوايانې خورم هېڅ الله ښه شي دوايانې خورم نو سم وي چې بیا دوايانې ختمې شي بیا شروع شي بیا پیسې نه وي نو بیا روز راوړه غواړي نو پیسې نه وي نو مونږ سره امداد وکړي چې بس په وخت دا شان دوايان نه وړي نو بس ښه به شو سترګې هم ستانه لاړې د ژوند خوشحالۍ هم ستانه لاړې او چې دا خلک ویني دا خادیانو ته خوشحالو ته هر څه ته چې دی نو دوی ځان رسوي او ته کور کې ناست نو بس څه ووایو ما ارمان زړه مې غواړي چې بس دا ټول وروڼه او خویندې مې ولیدلې دا ټول دنیا مې ولیدله د ژوند خوشحالو نه محرومه په زړه دې څه ارمان یې ووایه په دې ټایم کې تا ټوله دنیا تا ویني ټول خلک تا ویني ارمان لرم چې دنیا ما ولیدي چې دنیا کې څه ستا علاج وشي په د څومره وخت نه ستا د دې سکن د دې مخ دا مسله ده شپږو کالو معاینه پس روان بیا شپږو کالو وې پلار سره دومره پیسې هم نه چې علاج پې وشي انشاءالله د نران پښتانه دي په دې ټایم کې ستا اواز اوري ستا درد ویني په تا چې کوم تکلیف دی د هر څه ویني انشاءالله ضرور به تاسو سره مرستیال جوړېږي ضرور به در سره مدد کوي قدرمنو د دې والد صاحب محترم محمد اسلام کاکا سره هم خبرې کوم محمد اسلام کاکا مختصر الفاظو کې راته د دې دا چې کوم ژوند دی دا سخت ژوند دی دا راته ووایي چې د دې ته دا مسله د څومره وخت نه راغلې ده بل په دې کې تاسو علاج څومره کړی دی او ډاکټران درته څه وایي السلام علیکم بس د دې خو چې کوم دی دا وړه چې دا زما تقریبا دا یوه دا لویه وړه چې دا تقریبا 1500 کالو به تقریبا دا چې 2 کالو شي نه د دې دا مرض داسې بیا رو رو سیوا شو نه حساب کوه د 2 کال نه په دې مخ ته د علاج شروع کله دمونه کوه کله یو هسپتال ته ځه کله بل هسپتال ته ځه کله یو بل ته محنت کوه دلته کې خدای خوشحاله کې ټولو یاد استاد نوم یې غراله د یار حسین چې کوم دی غرالم چې کوم دی نه علاج میلا شروع کړ اسلام آباد کې وکړو بیا راته ووایي چې یاره ستا دا علاج وکړه د ډېر زیات او د دې موږ سره نور فنډ څه نشته داسې نو په دې وجه باندې تاسو ځان له اوس خپل پروا به کوشو داسې نه زموږ سره څه فنډ نه بیا به راته اطلاع وکړو خو لکه دا علاج وکړه دی دا په لږو پیسو نه دی بس هغې نه پس بیا زه خدای شته دی میډیا او دې کسان نه خبر نوم چې یاره دا پکې شته ډاکټران څه وایي چې دا مرض مطلب دی چې کوم دا کینسر دی ډاکټران څه وایي چې د علاج ممکن دی یا نه ډاکټران دا وایي چې دې وړه کې امید شته دا یو خو لړه روزانه خرابه شوه خو دې وړه کې امید شته نو کوشش دا کوه چې دا ټایم په ټایم راوله نه الله پاک په دا انشاءالله ښه کړي خو لږ دا مرض په کلاره ښه کړي څه وایي چې علاج باندې پیسې څومره لګي اندازه درته څه علاج باندې خو ما 2-3 ویډیوګانې دې له وکړې که زه ته ووایم نو هسې پیسې ما له خلکو ډېرې راولېږلې خو پیل خال دغه شان دي لکه ښه شوي دي پیسې مې ویډیوګانې ما د هر څه رپریشن ما کړي دا ما سره موبایل کې تصویران هم دي د دې رپریشن او د هر څه نو تقریبا څه په دې 8 لکه روپۍ لکه ولګېد اوس پورې په دواړو خو لکه اوس پیل حال دک شان دي بس صرف 2 رشي چې لکه مرض داسې مرض دی چې نو پوره حقیقي پیسې مو لګي او پوره حقیقي نه اوس مونږ وایو چې دغه یو خدغه شو کوس دغه علاج چې کم نه شروع کړي دی باندې 4.5 لک روپۍ تقریبا اندازتن داسې نه وایو چې خامخا دا به پوره لګي نو
دوره بشي چې زمونږ به دا پې دغه سمه شي د هغې نه پس په خیر موږ تاسو ته بیا مو ښیو چې بهي دغه شان اوس دی ضروري وخت د دې په دغه باندې رسولی مسولی ځای په ځای راختلی وي د هغې اپریشن مې وکړي د سترګې اپریشن مې د وړۍ لا کړي دي څو پیرې مې وله وکړي بس چې کم شی سختېږي نه هغه شی وړاندې کوو مثال رسولی زیاته شوه دی لی بوځو د اپریشن د ژبې اپریشن هم ما سره د موبایل کې تصویرات نه دي ځای کې رسولی ختلې وه هغې اپریشن مې وکړو کاکا دا راته ووایه چې دا ماشومان ته نور ماشومان هم وویني بیا د خپل بچي هم وویني د ژوند د خوشحالو نه محرومه دي خپلو بچو ته خفه کېږي نه یاره جي بس داسې خبره ده چې خفه کېده کم یو سړی خپل اولاد ته نه خفه کېږي موږ اوسه پورې چې کم دی نو دا خبرې موږ چا ته ډېر راغستې هم نه شو چې کم دی په جړه د دې هغه سخت هم په موږ تېره شو چې د دې نه سترګې لر شوې او ډېر چې کم دی نو ډېر خفه وو چې کم دی ډاکټر راته وایي چې د دې نه به دا سترګې لر کېږي بس هغې به وایي چې ما صلاح وکړم ما یاره راشلر کول غواړي ماشومان ډیر زیات خواږي چې ودونه شي کویدنې شي خاخترې شي او ټول خوشحاله ژوند تېروي او دوی په ژړا کې ژوند تېروي کاکا بیا څه کوي بس ورته یم وبهي انشاءالله پرونه دی ناستې دي پرونه ته نن هم د دې یوې چېړو مور سره چې جامې اختر له جامې موږ ته وبشي سبا به والو بله به والو جامې خو معمولي خبره خدای امارت خدای پاک ښه کړي جامې جوړې څه خبره زه دا نه وایم زه خپله منډه تړله ځان له وخمه ګزاره له خیره خورم کم دا راته نه وایم چې بهي ما 3 ورځې ډوډۍ نه راخوړې ما 5 ورځې ډوډۍ نه راخوړې شکر دی الله پاک چې کوم نه ټایم په ټایم راکوي خو د دې لپاره د مینت او جولۍ او سوال جړاګانې کومه چې ما سره کله خرچه ختمه شي نه زه دې ورونو ته ووایم چې دې راشي ما له پروګرامو کې نه پروګرام باندې ډېر غټ کار کېږي ډېر زیات الله پاک هم خوشحاله کړه او الله هم کامیاب کړه بس د دې لپاره د تاسو ته جولۍ مینت او زاري کوم اورې چې بچي ډېر خواږي خفګان کې کاکا تا سره پوره شامل یو ستا خفګان دا زموږ خفګان دی ستا د بچیان دا زموږ بچي دي انشاءالله پوره موږ به تا سره ملګري یو په زړه دې څه هم ارماني ووایه کاکا یاره پیسې خو د لاس خیرې دی خلک ما مسافر دی خدای خوشحاله کړي ډېرې خلکو له راولېږي ډېرې رالېږي زه په دغه باندې ګورم نورو غریبانان له هم رالېږي مال هم رالېږلي رالېږي خو بس د راغې په ورځ موږ هسپتالن شوي یو ستاسو په پیسو ستاسو پر امداد باندې اوس موږ پرېږدی ما چې اوس د دې د علاج سر ته ورسېدی دی وړې ده زه به چې کم دی نو که ترکمې پوهنې ښځې ته راهی پورې به زه بیا هم ویډیوګانې ځکه کوم چې په دې زما الله پاک ډېر دغه ماله راکوي پیسې چې سړي سره نه بیا تاسو ته ښه پته بیا سړی لیوني هم خودکشي هم کوي هر څه کوي بیا ولې چې هغه سره د بچو غمي نو بس تاسو چې څه وس کېږي امداد کېږي نه موږ سره کوئ لږ کوئ دا نه وایي چې تاسو موږ له بس کرونا دغه بله لویه دنیا هسې چې 5 روپۍ راولېږي نو هم خو چې ټول په اتفاق راولېږي نو څه دې جوړېږي حساب وکړئ تاسو څه دې انشاءالله ته به خفه کېږي نه پریشانه کېږي به نه خودکشي به ته نه کوې دا زموږ بچي دي انشاءالله په دې موږ تاسو سره پوره ملګري یو کاکا الله تاسو له صبر درکړي او دې سره به اخره کې یو 2-3 خبرې کوم قدرمنو او پروګرام ډېر اوږده هم نه باجي ته ووایه که نه په زړه دې څه ارمان یا خیرې ارمان دی ووایه انشاءالله دا خلک دې تا ویني او ستا ارمان به الله پاک پوره کوي ستا به علاج کېږي ووایه په زړه دې څه هم ارماني ووایه بس زه ښه شم ځان له لوبې ووایه قدرمنو د ماشومې په دې سترګو کې تاسو د اوښکې هم لیدی شئ موږ سره هغه الفاظ نه چې موږ د دې ماشومانو دپاره استعمال کو او زما ډېر پروګرامونه کړي دي خو زما په پروګرامونو کې واحد دا ړومبی پروګرام دی چې جړاګانې دي جي دردونه دي خفګانونه دي دا ویډیو سکپ کوئ ما دا سیریس واخلئ دا ګپ مه ګڼئ سبا دا بچیان دا زموږ ستاسو په کور کې هم پیدا کېدی شي زمون خو کوشش وي چې داسې خلک تاسو ته وښایو او بیا د هغې پلار په سترګو کې دا غټې اوښکې کم پلار چې ډېر په ناز باندې خپل بچي لوی کړي وي اختر شي شوکه در شي چې رمضان شي ودونه شي کویدنې شي او بچیان ورته وایي چې بابا ماله کپړې او بیا بابا لاس خالی خلک نوې کپړې اخترونو له اخلي د بابا په لاس کې دومره پیسې نه چې خپل د مازوران بچي خپل د کینسر والا مریضان ماشومان بچوله
کپړې واخلي. کاکا د خپل موبایل نمبر زموږ د نرانو پښتنو ته ووایه چې تاسو سره مدد وکړي. د خپل موبایل نمبر ورته ووایه. زما موبایل نمبر خو دی په سکرین باندې دروم کی زما 0344 92 26 559 دا زما نمبر دی. یو ځل بیا ووایي. محمد اسلام می نوم دی او 0344 92 26 559 دا زما نمبر دی. محمد اسلام می نوم دی او یار حسین اوسیدونکی. ما په نور ویډیوګانو کې زما دا نمبر دی. نه چې دا خبره دروغ ده یا د غره زما همدغه ویډیوګانې کړي دا مې نمبر دی او یو نمبر دی پښتو ورته کې مور کړی. ډیره مننه، ډیره شکریا قدرمنو. د دې غریبانانو د دې بېوسه ماشومانو کوم چې د کینسر په مرض کې مبتلا دي د دې د اواز موږ تاسو سره شامل کو. زموږ کوشش دا وي چې چېرته هم داسې بېوسه خلک وینو، داسې بې اثري خلک وینو، کوشش مو دا وي چې داسې خلکو له موږ ځان ورسو. نن هم په یار حسین کې د شوې اډې نه لږ مخکې ادینا پل سره چې د یار حسین په روډ باندې لږ غونې را مخکې چې تاسو دغه ځای کې پټرول پمپ دی او هغې سره په خوا کې دوی پاتې کېږي. محمد اسلام کاکا نوم د دې کاکاجي او د موبایل نمبر هم تاسو ته په سکرین باندې شو کېږي. د الله د رضا دپاره ورسره مرستیال جوړ شي. رمضان دی، الله پاک یو په 10 ورکوي او یو په 100 ورکوي. د الله پاک نه څوک تپوس کولو واله نه چې یاره ماله دی په یو نیکي ولې راکړه، بل وایي چې یاره ماله دی په 10 ولې راکړې. نو موږ تاسو له پکار دی چې موږ د خپل مالونه قیمتي کو په داسې بېوسه خلکو باندې ولګو. تر بل پروګرام پورې بلال وفا له سره د خپل کیمرمین ذیشان خان ورکړي اجازت. د لوی الله په امان. پاکستان زنده باد.